زمونږه کتونکو مینوالو نن مونږ بیا دلته کې حاضر یو او تاسو ته یو داسې مسله ښایو چې کومه عام ده کله که تاسو کم یو ځناور هم وچیچي نو تاسو ته پکار دي تاسو قریبي کم ډاکټر دی یا ډسپنسري ده یا کم ځای کې تاسو ته د صحت دغه ملاویدي شي فیسیلیټیز نو هلته تاسو رجوع کړئ او د خپل ځان نه په دې کورنۍ ټوټکې دا شیزونه مه استعمالوئ تاسو فوراً ډاکټر ته ځئ او د دې چې کم ویکسین دی هغه استعمالوئ نو تاسو ته به فایده وي نن مونږ سره موجود دی ډاکټر حبیب صاحب هغې سره به خبرې کوو او مونږ سره اخر جان صاحب موجود دی هغې سره به هم خبرې کوو تاسو ته به ښایو چې کم خلک ځناورو چې نو هغوی ته کم کم تکلیفات دي او د بچاو څه طریقې دي مونږ سره اوسئ ډاکټر محمد حبیب خان اسسټنټ پروفیسر ریبیز حوالې سره ما ویل چې تاسو سره یو څو خبرې وکړو ډېرې ضروري دي ریبیز هغه مرض دی کم چې د سپو د چیچلو نه بعد کېږي هغه سپي کم چې آلریډي انفیکټډ وي په پاکستان کې دا مرض کافي زیات حد پورې موندې کېږي په ښه ملکونو کې خو د دې مرض هغه خلک وس هغه ذکر هم نه کوي یو قسم لا ختم شوی دی خو چونکې تھرډ ورلډ کنټریز پاکستان شو دا سب کانټیننټ شو پکې دې کې اوس هم دا کیسونه شته ریبیز چې کله یو انسان یو سپی وچیچي هغې چې کوم کله نه چې به هغه ته علامات سټارټ کېږي هغه د یوې هفتې نه واله او د یو څو میاشتو پورې هم دي او کله کله کلونو پس هم راتللی شي نو اولني علامات به دا چې د مریض داسې ګډې وډې خبرې شروع کړي په سر یې درد سټارټ شي بیا پې چې څونه علامات زیاتېږي نو هغه وایي چې په ما باندې رڼا بدلېږي چې اوبه څکي اوبه څکل پې ډېر زیات ځکه د اوبو څکلو سره د هغه په مرۍ کې داسې یو خاص قسم نیورونز دي چې هغه اکټیویټ کېږي بیا ډېر زیات د اوبو نه خلک تېرېږي یو خاص قسم درد ورته کېږي هوا چې هم په دې مخ لګي د هغې نه خلک وایي دا لیونی شو سپی لیونی او دا مریض لیونی خو هغه عام کانسپټ دا دی او دغه هم یو قسم د صحیح خبره ځکه چې د لیونو په شانتې علامات پکې راشي نو کوشش کوئ چې که کورس پې وي که داسې بلکل سټری ډاګ ورته وایي لکه دا موږ چې ورته وایو لوګر د سپی د ډي د څوکې مالک نشته که هر قسمه سپی څوک وچیچي نو هغه د هاسپټل ته ځان رسوي ښه فیسیلیټي ته هلته د ډاکټر سره رجوع کوي هغه ډاکټر به خپل تشخیص حوالې سره کوشنې به ضروري کوي چې د ریبیز د خورېدو امکان ده کې شته او که نه شته نو چې کله تاسو ته ډاکټر ووایي چې ویکسین ضرورت دی نو برای مهرباني ویکسین پوره کورس لګوئ دې سره سره ایمونوګلوبلین ورته وایي هغې هم اکثر ضرورت دي ځکه چې یو پې ریبیز انفیکشن انسان ته رادن نه شو خدا نخواسته نو 100% دا مریض به څو ورځو کې دی به وفات کېږي دی به مړ کېږي د بیا هیڅ علاج هم نشته علاج بس دک کرے چې د انفیکشن د سټارټ کېدو نه مخکې به ویکسین فیصله به ډاکټر چې مهرباني وکړي چې کله هم داسې څه واقع وشي که سپی مو وچیچي کله کله پیشو چیچلو کې موږ اکثر د ریبیز سوچ کوو یا خاپیرک شي چې کله هم داسې څه واقع وشي نو مهرباني وکړي چې ځان هاسپټل ته رارسوئ انشاءالله ډېره فایده به ورته کېږي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اخیر جان دی زه ریبیز کوارډینیټر افیسر یم دلته کې ډېر وخت نه چې کوم دی نو په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې د ویکسینیشن خاص کر ځناور چې څوک چې د هغې ویکسینیشن باره کې زه کار کوم څوک چې ډاګ بایټ وي لکه سپي څوک چې یا بل ځناور وچیچي نو هغه موږ له دغه ته راشي ایمرجنسي ته او د هغې موږ دلته کې باقاعده دغه کوو ویکسینیشن ورته کوو علاج کوو د دې طریقه کار دا دی چې احتیاط خو دا پکار دی چې کله یو انسان یو ځناور انسان وچیچي نو که هغه لږ وچیچي که ډېرې وچیچي او که هغه سکریچ مې معمولي کرخ هم راشي په دې لاس باندې دې له پکار دی چې اول د ټولو نه مخکې صابون سره ښه صحیح طریقې سره دا زخم ووینځي او زخم چې ښه صفا کړي د هغې نه بعد که پایوډین وي ودلګوي که نه وي نو څه دغه نشته خو مونږ اسپتال ته چې کوم ځان ژر رارسوي دا دغه داسې دی چې که چېرې دې مونږ له په وخت باندې اسپتال ته راشي که 24 غنټې کې راتلی شي ډېره ښه ده که دې نه لیټ شي نو 48 غنټې وي که دې نه لیټ شي 72 غنټې وي بیا هم که لیټ شي خو لکه لازمن به راځي
تر څو پورې چې د ده د بیمارۍ څه د اثار نه وي نو دی دې زما جي سرتاج نوم دی. زه ډکي کلي یم. دا سر جي مونږه بس یو معمولي یو دوه ټکه لګولي وو هغه لاندې لاس نه بره. مونږ ته بیا چا د ارچن کې پیران وښودل چې یاره دوی د سپو دم کوي او بس بیا ټیک ټاکي. مونږ ارچن ته هغه دم دپاره چې بوتله بس هغوی هم راته ویل چې یاره بس مونږ د لیوني د روغ سپي دم کوو او هېڅ هم نه یو بس ټیک ټاک دی بس هېڅ هم نشته دی. نو مونږ هم بس هغوی په هغه خوله باندې یقین وکړو معمولي هغه بس 2 میاشتې بعد سر جي بیا هغه ماشومه 2 میاشتې پورې هر څه کول اوبه مې هم څښلې چای مې هم څښلې خنداګانې د هغې نه سر جي بعد پرون نه بل ورځ ماشومې ته چې اوبه تږې شوه اوبه یې ځان ته دغه کړې بس مخ یې ترې واړو. بیا چای وله مور ورکوله چې چای ونې ګوډ کوو نو بیا یې ترې مخ واړو. بیا مارچن ته ډاکټرانو له هسپتال ته بوتله هغوی 2 ډاکټرانو باندې ما چې وګرځول هغوی ویل چې خو دا خو تاسو ډېر غلط کار کړی دی دا علاج ته ورسوئ. بس اوس سر جي بس علاج ته م راوړی دی بس سر جي دا خو بیا څه نه ویل خو بس هسې بیا ترې نفرت کوو ویلې چې څنګه یې ګیلاس ځان ته خپل هم ونیوځي بس مخ به یې ترې واړو. نو بس هغوی زه یم که زما مني نو ډاکټرانو نه علاوه دې بل ځای کې کار ځکه نه کوي چې زما دا لور ما باندې خدای بیایي او هغوی بیایي.